ناجیز او ناروا سوال بنه کې. د سوال د پاره بعضې وخت کې دی چې بعضې زمانه کې الله سوال قبلوي او د بعضې انسان هم ګوره الله سوال قبلوي. بعضې زمانه کې قبلېږي. دا یاد کې لکه د جمعې په وخت کې نبی علیه السلام فرمایي د جمعې په دې ورځ کې یو خاص وخت دی چې هغه وخت کې د انسان دعا خامخا قبلېږي. دا نبی علیه السلام فرمایي. هغه خاص وخت کم دی هغه الله پټ ساتلی دی. خو زموږ علما لیکي د احادیثو په رڼا کې څو کوئی هغه د دې مانځه دا ټیم دی چې دا کله امام دی خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فارغ کېدو وخت کې دې وخت کې چې الله د خطبې نه پس خو په ژبه به خبرې نه کوي لکه الله نه څوک سوال وغواړي نو پروردګار یې قبلوي. او بعض علما وایي نه د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې ټیم کې الله دا سوال قبلوي. د لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي. هم یو خاص وخت دی. د شپې په آخر وخت کې هره شپه چې اخیري ټیم شي الله د انسان دعا قبلوي. د رب العالمین اواز کوي. څوک بخنه غوښتونکی شته چې زه وبخم، څوک سوال غوښتونکی شته چې زه سوال قبول کم، څوک حاجتمن شته چې حاجت ولا پوره کم. د پېشمني دا وخت د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم الله دعا قبلوي. دویم د بانګ نه پس الله دعا قبلوي چې څوک بانګ وکړي. بلکې یو حدیث کې راځي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. د اذان او د اقامت په منځ کې دا د قبلېدو د سوال ټیم دی. دې وخت کې الله دعا قبلې نه رد کېږي. چې باران کله شروع شي دا لومبې باران دې وخت کې الله دعا قبلوي. مسافر چې په سفر ځي د سفر په حالت کې الله دعا قبلوي. چې کوم انسان باندې ظلم وشي مظلوم داغه دعا الله قبلوي. مجاهد چې کله جهاد په میدان کې ولاړ وي داغه دعا الله قبلوي. د نیک سړي الله دعا قبلوي. د نیک د پلار دعا الله د بچو د پاره قبلوي. مور ته وایي چې دعا د تو کې د پلار او د مور دعا د بچو د پاره الله قبلوي. ګوره نیک انسان ته وایا چې ما ته دعا غواړه. بعض انسان څوک ته وایي ما د خدای نه دعا غواړه وی ځان قابل که کنه په خپله غواړه کنه. دا هم د ګناه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته ځه. عمر فاروق نو نبی علیہ السلام د لاس ونیو ورسره د مدینې منورې نه بار ووت. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک حضرت عمر ته فرمایي اخینا لا تنسانا فی دعائک. رور کېږ ولې مونږ په خپله دعا کې ير نه کې. نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وایي مونږ په دعا کې ير نه کې. حالانکه پیغمبر علیہ السلام مستجاب الدعوات او په خپله دعا قبلېده. نو دین علما دا معلوموي که یو ډېر نیک سړی د ځان نه کم ته وایي چې ما له دعا وغواړه نو دا هم جایز دی. بل د بیت الله خوا کې دعا قبلېږي، د حجي دعا قبلېږي، د عمرې والا دعا قبلېږي، صفا او مروه کې دعا قبلېږي، جمعات کې دعا قبلېږي. جمعات د دعا د قبلېدو ځای دی. دا دعا ځای نه دی. او بیا چې دعا کې د دعا طریقه دا ده چې عبادت لاول د الله هر وخت دعا کوه بې عبادت هم خو ښه صورت یې دا ده چې د الله ذوالجلال په حضور کې 2 رکعاته توبې مونځ وکړه. قبلې ته مخ که لاسونه پورته که الله ته په داسې طریقه لاسونه پورته که چې ستا دا ګوتې دې تندي ته مخامخ راشي او دا تلی دا ورغوي ستا د مخ د ننګو ته مخامخ راشي او دا لیکې د زړه ته مخامخ راشي او ښه د اول د الله حمد به وایي. حمد د الله صفت الحمدلله رب العالمین دا هم ډېره ده. او بیا په نبی علیہ السلام درود شریف ووایه او بیا د زړه نه الله ته دعا وغواړه او په آخر کې بیا په پیغمبر علیہ السلام درود ووایه نو الله به دا دعا قبوله کړي. ته به وایې یاره دا ټولې قصې مې کړي دي او بیا مې دعا نه قبلېږي نو لږ ورسره ارام هم پرېږده. ښه د حرام خور سړي دعا هم ګورې الله نه قبلوي. حرام مال مه خوره او بیا به هم ته وایې چې بیا مې نه قبلېږي نو ما درته وختي وي چې موږ په خپل خیر او په شر نه پوهېږو. د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې دي. کله چې ته څه وغواړې نو الله به دله همغه درکړي او کله به الله دله درکړي خو څه موده پس زر به پکې ستا فایده نی څه موده پس به دله درکړي. کله به پکې ستا خیر نی خیر بلکل به دې پکې خیر نی نو الله به دله هغه ته خو نه پوهېږي نو به دله الله نه قبلوي د هغې په ځای به دله الله بل بهتر شی درکړي. کله به په الله تا باندې یو مصیبت راځي ته به ښه شی غواړې الله وایي یاره دا شی دله فایدهمند نه دی دا مصیبت نقصاني دی د هغه په دعا به دله هغه شی در نه کړي د هغې په ځای به دله رب العالمین هغه مصیبت ختم کړي او کله به یې دله په دنیا کې اړو قبوله نه کړي آخرت له به یې دله وساتي.
ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ بعضې بندګان به الله به ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي دی به پروردګاره ما خو دونه نیکي نه وکړې لکه څونه چې تا ما لار سره کړل الله به ورته فرمایي وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې دنیا کې مې دله نه وې قبولې کړې اخرت کې مې دله ساتلې وي دی به وایي الله چې دنیا کې مې یو دعا هم نه وه قبوله نو ښه به وه اوس به مې ټوله اخرت کې قبولې وي نو دا به نه وی چې سوال مه کوه نه قبلیږي نه قبلیږي خو د هغې مختلفې طریقې دي یو ځای کې چې د ډېر پخوا ما تقریر کو اوس مانځو مدرسه کې مې درس نو یو ځای ته تللی وم د شپې تقریر مې کو یو مولانا صاحب و هغه زمانه مخکې تقریر وکړو خو ډېر خشته تقریر یې وکړو داسې مزېدار تقریر یې وکړو چې زه ورته داسې وپسخېدم هغه تقریر کوي او زه په دې اړه کې ویم چې خدایه داسې علم خو معلم راکړي ملا خدای علم وګي یا خدایا اوس دې تقریر کوي خو داسې خشته ملا په تقریر په علم پوهېږي ما وی الله داسې علم خو ماله راکړي یا الله دا زه د خدای نه سوال کوم هغه لګیا یې تقریر کوي یې تقریر نه کله اوزګار شو نو بیا ناستو چیمس کله نو ما هم ترې تپوس کو ته د کوم ځای یې و هغه زه پېژندم ما نه پېژند نو بیا ما ته وایي چې مولوي صاحب زما زړه کېږي زه درځم او تا سره عثمانزو مدرسه کې یو دوه درې کتابه وایم نو ما ته تپوس وکړم ولې تا علم نه دی کړی نه وایي ما خو څه علم پوټۍ هم نه دی زده کړی هسې یو کال مې مدرسه کې تېر کړی دی نو علم مې نه دی کړی هلکه تا چې دا دومره ښه تقریر وکړو وایي دا صاحب د دې اردو دا کتابونه ګورم نو هغه خبرې کولې چې هېڅکله ما وایي خدای هغه سوال مې قبول مه کړې چې دا مخکې مې کړی چې مې مخکې کوم سوال وکړو چې خدای ګورې قبول یې راله اوس نه کې اوس سړی په خیر او په شر نه پوهېږي که نه هغه غریب ته هغه څو تقریر یاد کړي او ته یاد و زمونږ هم څه علم نشته طالبان یو خو خبره مې دې پورې کو ده چې بعضې وخت کې انسان په خپل خیر او په خپل شر ګورې نه پوهېږي ته به د خدای نه یو سوال کوې چې دې کې زما خیر دی هغې کې به خیر نه به دله الله په بله طریقه قبول کړي د هغې په ځای به دله بل خیر در کړي د ګناه نه به دې پې وساتي د مصیبت نه به دې پې وساتي آخرت کې به یې دله قبول کړي نو د رب العالمین نه دعا خامخا غواړئ الله په دعا خوشحالېږي لاس ورته پورته کړئ وجاړئ الله ته ورته سوال وکړئ وجاړئ ورته یقینا زمونږ د خیر او د شر مالک څوک دی الله دی زمونږ د عزت او د ذلت مالک څوک دی الله دی زمونږ د بیماری او د صحت مالک څوک دی الله دی زمونږ د مال او د دولت مالک څوک دی الله دی هر خیر چې غواړو الله نه به غواړو هر شر نه چې پناه غواړو د الله په ذات باندې به غواړو هېڅ څوک شر ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو الله چې څه مصیبت د الله نه غواړي بغیر د مصیبت دفع کول بغیر د رب د ذات نه بل څوک ته نه ګوري مصیبت نشي دفع کولی وان یردک بخیر فلا راد لفضله الله نه کله خیر غواړي او الله خیر درکوي هېڅوک د هغې لار کې رکاوټ نشي جوړېدی تعالی هر یو تکلیف لرکوونکی الله هر خیر درکوونکی الله د هر مصیبت نه خلاصوونکی الله هر وخت محتاج تا الله ته بې د الله نه زما ستا یو کار نه پوره کېږي نو ولې موږ دې خپل الله ته ونه جاړو دغه الله ته جړا پکار ده مخکې حمد بیا درود شریف بیا دعا او په آخر کې بیا درود شریف